چې د چام ښځی د هغه دپاره دا د نصیحت خبرې دي او د کمې ښځې چې خاوند دي د هغه د هغې دپاره هم د نصیحت خبرې دي چې ښځه خاوند به یو بل سره سینګ ژوند تېروي. زمانونو د رسول الله مبارک یو حدیث دی بس هغې ته ګوره اوس. نبی علیہ السلام د خاوند متعلق فرمایي وی خیرکم خیرکم لأهله. خلق کوئی پلان کې ښه سړی دی پلان کې سړی ډېر ښه سړی ډېر زبردست سړی نه د حضور پاک مبارک نه تپوس کو چې ښه سړی څوک دی. رسول الله مبارک فرمایي خیرکم پتاسو ټولو کې غوره سړی پتاسو ټولو کې ښه سړی خیرکم لأهله چې خپل کور ښځې بچو سره ښي. هلکه خبرې مه کوئ پرېږدئ چې کوم سړی په خپل کور کې خپلې ښځې سره او بچو سره ښي دا په تاسو کې ښه سړی دی. بارخوار سړی ښي یار دوست سره ښه ژوند تېروي چکرې چې کور خفه شي یار دوست ته ویده چې ځو مري ته چې کور خفه شي یار دوست ته ویده چې ځو چې مړه چکر ولګو نو بارخوار سړی ښه سړی دی او چې کور ته راننوځي نو زمرې یې د برېتو نه نیولي ښځې ته غوسه نو حضور پاک فرمایي خیرکم تاسو ټولو کې ښه سړی او بهترین هغه دی خیرکم لأهله چې خپلې ښځې بچو سره ښي وانا خیرکم لأهلی او زه په تاسو ټولو کې د خپل اهل سره ګورې ښیمه. رسول الله مبارک د خپلو بیبیانو سره او د خپلو بچو سره د خپلو غلامانو سره او د خپل خاندان سره بهترینه زندگی تیره کړې ده. سړي ته داسې وي چې کور ښه ژوند تېر کا چې ښه درې صفت وکړي. او زه به یې در یو څو مثاله درکړم. یو ځل نبي علیه السلام مبارک اوبه وغوښتې عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره جام په لاس کې وی عائشې چې ته کله اوبه وڅښې نو باقي ماله راوړه او ورته وی نه د الله رسوله مخکې به ته وبسکې بیا به وروسته زه څښم. وی نه ته وڅښه. نو عائشې بیبي اوبه وڅښلې نو بیا یې وله جام راوړه. نو چې جام یې راوړه نو رسول الله مبارک ته تپوس وکړو وی عائشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې؟ نو عائشې بیبي ورته ګوته ونیوه وی صاحب په دقه ځای مې شونډې پرتې وې دقه ځای مې شونډې پرتې وې. قسم دی حضور پاک مبارک د عائشې د شونډو په ځای خپلې شونډې کېښودې او بیا وڅښلې. اوس یو سړی ښځې سره دومره مینه کوي او د خپلې بیبي سره دونه محبت کوي چې د هغې شونډې په کوم ځای لګېدلې او ته په دقه ځای د شونډې اکدم دا ښځه به ترې قربانېږي او که نه به قربانېږي. زمونږ ستاسو نه مخکې ښځه اوبه څکي شي وخو دې څکي ای څه دا مردارې شونډې دې نیولې دي ټول جام دې ولاړه خدای بیخ وباسه ورشه توی که شابه او جام شوړه که نه بیا پکې اوبه راوړه. دا د شریعت خلاف خبرې دي. ښځه څه وینځه خو نه ده ښځه د سړي څه نوکره خو نه ده خو چې ته سینګ د الله بنده دا هم د خدای بندګۍ ده. ته چې سینګ په دې خفه کېږي چې زما دې څوک بېعزتي وکړي الله هم په دې خفه کېږي چې ته د ښځې بېعزتي وکړي. نو حضور پاک فرمایي چې بهترین سړی هغه دی چې هغه د خپل اهل و عیال سره ښي او زه تاسو کې په دې صفت موصوف یم زه د خپل اهل و عیال سره او د خپل کور د خلکو سره ښیم بهترین یم. خیر معنی بهترین. او په شمایل ترمذی کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې ما ضرب امرأة ولا خادما قط نه بیبي له ډب ورکړی دی نه غلام او نوکر او خادم له ډب ورکړی دی په خپل زندګۍ کې. او کته وې دا دومره ښه اخلاق قسم دې د ټولو دنیا د خلکو اخلاق یو ځای کا که د رسول الله مبارک د یوې بیبي په اخلاقو کې د خپې دوړې ته رسېږي. دا ولې دا ژوند یې ښکلی تېره په زور او په والو ښځه نشي تابع کولی. په مینه به ښځه تابع کې په محبت به ښځه تابع کې